قدریه او مرجئه په دې دوه فرقو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوا او یا انبیاء کرامو په لعنت ویل څومره انبیاء په لعنت ویل او یا انبیاء په دې فرقه باندې چې کومه د تقدیر نه انکار کوي یا د تقدیر په مسألو کې کم خلک غوتی وي د دې دورانولو کوشش کوي په دې باندې لعنت ویل صحابه کرامو پکې باس کا رسول الله صلی الله علیه وسلم پر او ته تاسو دې لپاره پیدا شوی لکه څنګه چې پکې برکت سے باس کوي چې اختلاف په مسله کې نشته اوس د مال عوام جواب راکړي زه د دې برکت سے د عوامونو جواب غواړم او سب د دې برکت علی نیم غواړم د دینم ز جواب غواړم دی چې قران کې نشته او چشنیا تا ته قران یاد دی ما درته مخکې ویل دي ترمامیټر صرف تر 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 چرته د قران آیات وای یا د حدیث وای نه سبا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې مسله کې د باس نه امت منع کړل دي چونکی تقدیر د دوه مسلونو دي د امر الهی او علم الهی او دا زمون چې کوم واتس اپ گروپ کې کوم کسانو ته تخصص په العقاید الاسلامیه ان شاء الله دا کال د شوال نه بیا شروع کیږي د زنانو نارینو دوانو د پاره دي الحمدلله زمون معمولی شاګرد ته پته موږ تاسو ته چې تخصص په العقاید الاسلامیه دا زمون سوکي او نه د چانه پیسې په غواړو الحمدلله خپل خرچ وکاو خپل پی ډی اف درته لیګو خپل کوشش درسکو صرف تاسو د عقاید د بچکولو په بنیاد باندې هغه ته پته چې تقدیر د دوه مسلونو دی تاسو دې پته نشته چې ستا مثال خداغه تر پر دې تر دې صرف جوړي چرته قرآن آیات د دنه چا واوري د ایت حدیث واوري دو امر الهی علم الهی بهرحال هغه چې کوم روایت ویل د پاغي باندې اول رات کړل او داغه په باره کې دا خبره کړل چې د منیر شاکر هغه طرز کوي چې هغه مولانا ابو حسن ته کله جواب ورکاو نو دا ورته ویل چې یو مولا دی او میکفي مولا دی او په سر باندې ټوټه راچی لیدا خبره کړیو نو دام لګیا دی میکف کوي نو موږ ته پته نشته چې میکف کوي یا نه کوي خو صرف دومره وایو کنو چې ته خپل شکل ته چرته عین کی وګوره دا خبره خام نه د خو په دې بنیاد باندې کوم چې کم خلک من ته وی علما یادای چې دیو د اخلاق په دایره کې نو سیږي نو د خبرې د اخلاق دي چې دا یو عالم ته وی چې تا میک اپ کړل او چونکی دا زه به دی واجویم که مثال به تور ز ابو حسن ته دا خبره کوم زه بزان یاد نه کم چلو زه به یاد کما مفتی ندیم سے بزیات کم کاغه ابو حسن ته کې ابو حسن مفتی ندیم ته کې دیو کې دوانو کې تقابل شته سبا کې دي تقابل په مابین کې دي یعنی دا دوانه چې دي عالم نه عالم نه حافظ نه متخصص چې تا کې دا کارونه کله نشته نو ستا مثال دی د ګیدل نو عام ګیدل چې دا په انسانانو پسې چغوي دا موږ نشو برداشت کولای باقی دا شو چې علماء په باره کې د خبرې کوي نو ځان د دې خبرې نه په اول سر باندې وساته اول سر چې تا یو نوې فرقې ته عروج ورکو او نوې فرقه غدا نوې فرقه چې په نوم د اسلام باندې چې موږ مسلمانین زه خود ته هم ته منافقي کم سړی چې زه مسلمان یم صرف دا منافق دی ولی دا مؤمن نه دی قالت الاعراب آمنا منافقین ویل من مؤمنانو الله ورته سو قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا د برکات په شانوي چې موږ مسلمانان یو صرف دا راوړو په خپل باندې قران یو لسم سي پر پاولني مخ کې په خپل یو ګورې زید ځان نو تا چې اول دغه ته کوم خبره کړل نو دا د کته ځان د علماء سره برابرې نه جوړیږي دویم دا چې تخپل شکل او صورت ته وګوره قانون اعظم پښتانه او متل کې غلبي الله پاسه لوټي ته پتا کې سورې دي که یو عالم د بل عالم سره اختلاف کوي دا د پای خلک دي تقابل پکې راتلی شي خو که مثال په تور باندې د چشنی را پاسي چې نه عالم دی نه حافظ دی نه متخصص دی نو د سړی ته بیا سپین جواب ورکول پکاره دا خو ما زمنان ویل د مفتی سلمان اظهر صاحب ته دوه اشاره کړل چې هغه په چینګه خله باندې لګیای او وخاندین موږ په خندا کې جواب ورکړو نو د حدیث دشمنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خندا پیشانی باندې چا سره ملاویدل دام صدقه ده هغه خو خندا مزه کې غته خو چې وخاندین لکه نیمبو چې سورې کې او زور پیو کې
موږ په دې زبان دا مجبوره کوي چې کله زمونږ عالم ته خبره کوي. دویم دا ده چې مفتی سلمان اظهر صاحب چون کې د حدیث درس ورکوي او بل مفتی سلمان اظهر صاحب په یو خبره باندې کلاک دی، یعنی په یو مذهب باندې دی. کم از کم کله دا نه چې ټر معتزلی کیږي، کله ټر مرجئه کیږي، کله ټر کرامیه، کله ټر جهمیه، جهنمی فرقې ته جوړیږي. نه، په یو خبره باندې کلاک دی، اهل سنت والجماعت دی. مخکې ما ویل دي نور ته به جواب کی وسم. نو تا ته یاره څه تکلیف دی؟ زه خو به ووایم چې که نور مولیانو څه ته بحث کوي، په دې کې اصل وجه دا ده چې چلو جی هغه په عقایدو بحث کوي، په مسایلو باندې کوي، اختلاف پکې دی. خو مفتی سلمان اظهر صاحب خو دې خبرو کې کار هم نه ساتي. نو دا غنت ته ولې تکلیف دی؟ ها یاد شو عیسی علیه السلام چې د شیطان نه کوم تپوس کړو، دی امت کې با شیطان په علماو کې څه کار کوي؟ تعصب. خو نن هغه تعصب زه په علماو کې دومره نه ینم لکه په دې عوامو کې، ځکه برکات صاحب زما په نیز باندې یو عامی کس دی، یو جاهل کس دی، یو گمراه دی. گمراه نه بلکې په بعضې اصولو باندې دی د اسلام لملته ورکړل. نن سبا خلک وایي مولا د اسلام ټیکهدار دی، زه خپل ټیکهدار یم. نو ته ټیکهدار یې، سپینې خبرې کوئ د دې عوامو څخه.